ما ستاسو وړاندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو تذکرہ چالو کړی دا دی جمعه کې به ان شاء الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنځمه بیبي او زمنګا پنځمه مور حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بارکی اسو خبری کو حضرت زینب د پلار نوم خزیمہ او د حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا د مور نوم دا ہند بن عوف د پیدائش د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوتنا 13 کاله وړاندې دا په مکه مکرمه کې پیدا شوی دا هغه صحابیه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیبی ده چې السابقون الاولون یعنی په اولو صحابیاتو کې د شمیر دی ولې د نبوت نه 14 کاله وړاندې پیدا شوی نو چې سم نبی علیہ السلام پیغمبر کېدلو دا بالغ و او دا شروعات کې په نبی علیہ السلام باندې ایمان هم راوړلی د اول واده د سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اول واده د حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سره شوی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترور زیو د دې د مور نوم امیمہ بنت عبد المطلب دا امیمہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترور وا نو عبداللہ ابن جحش دا د زینب رضی اللہ تعالی عنہا اول خاوندو دا د نبی علیہ السلام د ترور زیو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماما زیو دا عبداللہ ابن جحش او زینب رضی اللہ تعالی عنہا خسته زندگی تیرولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حبشی تا د ہجرت حکم کو عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اول صحابیو چروان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منوری تا د ہجرت حکم کو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ پر دویم نمبر باندی مدینی تا ہجرت کرے دادا سے صحابی بہرحال چکلا د احد جنگ شو نو کتاسو تا معلوم ہے د احد پا جنگ کی ډیر زیاد صحابہ شہیدان شو ولی چی مخ کی جنگ بدر کی ډیر کافران قتل شو مردار شو جنگ احد کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو خبری د خطا کولو د وجنه مسلمانانو ته ډیر عجیب نقصان ورسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله جنگ احد شو ډیر زیات خفو ولی ډیر یتیمانان پاتې شو ډیر کونډې پاتې شوې ملکم د بل چاو ځکه دوی خو مکی والو مدینې ته لاړ ملکم د بل چا دی خزی پکې کونډې شوې ماشومانان پکې یتیمانان شو نو ډیر درد به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام به معمول داو چې هغه به هر یو کور ته تله د کونډو تپوسونه به یې کو هر یو کور ته به تله د یتیمانانو تپوسونه به یې کو هر یو کور ته به تله جنکۍ چې کوم یتیمانان وي د هغوی تپوسونه به یې کو رسول الله مبارک په لاره کې داسې روانو هر یو کور کې معلومات کو د یو کور نه آواز شو وی هاي حسرتا وی اے زما غمه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا आवाज ډیر دردناک ولګید
ولې چې نبی علیہ السلام خو یو اسیم خفو چې دا دومره ښځې کونډې شوې دا ماشومانان یتیمانان شو منګې د مکې نه خلکو وشړلو ډېر عجیبه غم دی دا خو چې کله دا های حسرته لکه په دې وخت یو ښځه وایي ای زما غمه دا ډېر عجیبه آواز و نبي علیه الصلاة والسلام مخ واړولو چې ګوري یوه بیبي د حمنا بنت جحش رضی الله تعالی عنها راغلو ورته نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي ای بیبي څه مسله ده وایي ای د الله رسوله زما هېڅ غم نشته زما غم د دې بچو دی په نسبت زما د بچو د پلار سره مینه زیاته کوله ماښامي ټایم کې به چې پلار راغو دا بچي به ورته ګیټ مخې ته ولاړو تقریبا 3 بچي وو نو هغه پلار یې په جنګ احد کې شهید شوی دی او وایي هر ماښام دا ماشومان د پلار انتظار ته ولاړي چې اوس به مې پلار راشي وایي زه اوس هم په همدې انتظار کې دوی ما زه ودرولی یم وایي دوی ولاړي بیا چې کله ماسخوتني ټایم شي زه وایي دوی ته گپ شپ پر سره ولګوم او دوی کور ته دننه کړم بس دا غم مې خوري وایي او دا غم ما ته ډېر زیات نقصان او تکلیف ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سترګو مبارکونه اوښکې وبهېدې یو خو هغه تاسې هم تکلیف و چې کله یې دا واورېدو نور هم ورته تکلیف زیات شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ماشومانو ته وایي چې ای ماشومانو ستاسو پلار مصعب ابن عمیر و هغه پلار هم شهید شو دا پلار هم ژوندی دی زه مصطفی ستاسو پلار هغه پلار نه به درته زیاته مینه زه در کومه ټول صحابه یې راجمع کړل وایي ای صحابو څومره چې ښځې کونډې شوي دي او د دې په خپلو خپلوانو کې هلکان وي هغه هلکانو ته زما د مصطفی حکم دی چې دې ښځو سره ودونه وکړي یو خو به د دې ښځو د سر سوري پیدا شي بل به د ماشومانو د تعلیم او تربیت دپاره یو سړی پیدا شي ټولو صحابو دغه کونډو سره نکاح وکړله دی حمنا بنت جحش رضی الله تعالی عنها د نکاح طلحه بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سره وکړو دی طلحه به د ماشومانو ته ډېره زیاته مینه ورکوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو چې دې ماشومانو ته به ډېره مینه ورکړي او دا ماشومان چې تا نه بلکل خفه نشي تر مرګه پورې طلحه رضی الله تعالی عنه دې ماشومانو ته هېڅ تکلیف ونه رسو او دا یې داسې خوشحاله که چې کوم خوشحالي ورته خپل پلار ورکړه په دې شهداو کې یو شهید عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه د دې ښځه وه حضرت زینب بن خزیمه رضی الله تعالی عنها چې کوم د نبي علیہ السلام پنځمه بیبي ده دا صحابي ډېر تکلیفونه یې تیر کړي دي دا هغه صحابي دی عزیزانو چې اول د اسلام جنډه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوړه کړه دی عبدالله بن جحش ته ورکړی دا داسې صحابي دی چې اول ځل امارت امیری د ابوبکر صاحب نه وړاندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبدالله بن جحش ته ورکړو دا داسې صحابي دی چې اول ځل مال غنیمت مسلمانانو ته ده راوړی دا د نبی اسلام ترور زوی مو ډېر تکلیفونه برداشت کړي یو وارې وی رسول الله مبارک دی عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه ته فرمایل وی تلاړ شه د طایف او د مکې په منځ کې کښېنه ګوره چې دا کافران زمونږ خلاف څه خبرې کوي زمونږ خلاف دوی څه ترتیب جوړوي څه خبرې کوي هغه بیا موږ ته راوړه وی دا هلته ناستو ده سره سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم یو څو صحابه ورسره نور هم دا یې امیر کو دا هلته ناستو یو څلور سرداران یې وکتل هغه څلورو سردارانو سره ډېر زیات مالو عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه فرمایل که دا مال مکې ته لاړه د مسلمان خلاف به استعمالېږي ټیک ده چې ما ته نبي علیہ الصلوۃ والسلام حکم را کړی چې دلته د دوی خیال ساته خو دلته دا مال چې کوم دی د مسلمان خلاف استعمالېږي او میاشت د محرم وه نو ده سوچ وکړو وایي که جنګ کومه نو د محرم میاشت دی دا څلور کسان که رانیسمه او که دا نه رانیسمه نو دا پیسه د مسلمان خلاف لګي
خو بهر حال دی ویل چې دینه ښه ده چې دا راونیسم یو یې پکې قتل کو دوه وتښتېدل یو یې قیدي کو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې راوړو سره د ماله نبي علیه السلام ډېر زیات خفه شو وایي زما مخې ته رانه شي وایي تا ته ما وویل چې هلته کښېنه د دې کافرانو خیال ساته ته وایي سړي دې راوویشتل ودېوال او دلته دې ما ته راوسته مالي غنیمت دې م راوړی وایي دې کې عبدالله ابن جحش رضی الله عنه ډېر زیات خفه شو د الله پاک د طرفه آیات راغلو چې دا کافران دا خبره کوي چې په محرم کې دوی جنګ وکړو حالانکه کې په محرم کې جنگ کول ټیک نه ده دا تاسو چې نبی علیہ السلام د بیت الله شریف نه منې کوئ دا تاسو چې صحابه د کورونو نه وشړل دا ټیک کار دی دا تاسو چې د شرک خلاف څومره کارونه کوئ نو دا د هغې نه ورکوټی کار دی خیر دی وایي ما عبدالله ابن جحش بخلی دی او د سره چې کوم صحابه و هغه ما بخلي الله پاک حکم وکړو او آیات یې راولېږي